چې کوم ټمپریچر دی یا ویدر اپډیټ چې دی هغه 32 یعنی 32 سینټیګریډ دی جی 32 کېدی شي های کېدیم شي کمیدیم شي ځکه چې اوریازه ده نو هغه اوریازه چې د آن اینڈ آف هغه وایي چپن چپائی کھیل رہی ہے دھوپ کے ساتھ نو کله نور شي کله اوریازه شي خو هغه سین روان دی نو دغه تقریبا ټمپریچر چې دی نو 32 دی او 32 فی الحال لږ ښه دی نارمل دی خو کنور خو ټایمه که ډېر تیز شو نو بیا به ټمپریچر نورم زیات سیوا کېږي اوکې جی بیا به مونږ راشو جی زمونږه د پیښور نن د ټریفک څه اپډیټ دی ټریفک چې دی نو هغه څنګه صورتحال دی څنګه دی څنګه نه دی څه سچویشن روان دی جی نو د هغې دپاره به مونږ ځو زمونږ د ټریفک ډپارټمنټ د سایډ نه بل خو د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ سره د هغې تعاون حاصل وي او هغې مونږ له خپل قیمتي وخت راکړي او د خپل قیمتي رایو نه تاسو خبروي ځکه چې دا ډېره غټه خبره ده زما په خیال په خیبر پښتونخوا کې په فرسټ ټایم په یو مارننګ شو کې داسې کېږي چې تاسو له مونږ د ویدر اپډیټ خو په خپل ځای باندې خو صرف صرف سیټي اپډیټ د پیښور ښار د ټریفک اپډیټ مونږ تاسو له درکو چې آیا ټریفک صورتحال څنګه دی تاسو له کومې لارې اختیارول پکار دي کم ځایونو کې په کم ټایم باندې رش جوړېږي نو مونږ سره به وي جي آصف رضا دی مونږ سره جي چې انچارج ایجوکیشن سیټي ټریفک پولیس پېښور هغې به مونږ په لاین باندې اخلو هغې نه مونږ نن د خپل خوږ پیښور چې د ګلونو ښار پیښور ورته وایي د هغې د ټریفک څه اپډیټ تو نازی چې مونږ آصف صاحب په لاین باندې والو هلو جی السلام علیکم وعلیکم سلام ډیره مننه چې ستاسو ډیره شکریه خوشحاله او آباد اوسئ څنګه یې آصف صاحب جوړ یې ټیک ټاک یې الحمدلله جی ستاسو دواګانې دي دا راته ووایه چې د ټریفک ایجوکیشن هغه څه په خپل ځای باندې خو اپډیټ څه دی نن د پیښور د ټریفک صورتحال څه دی میډم تاسو نه مخکې چې کوم دی زه خپله کمپیوټر ته ناست وم باقاعده ټول سمې سکرین په ذریعه مو ته چې یو خو ډېره شکریه ادا کوم ستاسو ایویټي خیبر چې تاسو د اپډیټ ورکوئ روزانه په بنیاد ډېر ملګري داسې دي چې هغوی وایي مونږ د دوی په ذریعه هم خبرېږو زمونږ خپل اف ام ریډیو هم شته د هغې په ذریعه مونږ اطلاع ورکوو خو تاسو هم شکریه ادا کوو چې تاسو په ذریعه دا خلک خبرې کړي بلکل روډونه مکمل د جمعې ورځ ده چې او روډونه روا دوا دي هېڅ قسمه داسې رش یا جاپینګ یا سټرایک وغیره نشته دی صرف 400 روډ چې کوم دی تاسو ته پته وي چې 400 نه کم خلک را روان دي نو هغه روډ لږ معمولي تنګ دی نو د هغې د وجې چې کوم دی لږ رش پرې راشي بقایا نور سیټي کینټ حیات آباد چون رنګ روډ نادرن بایپاس یا چې کوم دی جي ټي روډ په دې باندې هېڅ قسمه رش نشته دی او روډونه روا دوا دي یعنی انشاءالله د جمعې دروازې په حساب باندې دغه صورتحال دی رنګ روډ یا دا نور چې کوم علاقې دي روډونه دي دغه هم همدغه صورتحال دی بالکل جی بالکل ټول روډونه مکمل روا دوا دي او صفا دي بیا هم زه ستاسو په ذریعه باندې دغه مېلمنو ته چې کوم د بهر نه راځي د اسلام آباد نه هغوی ته تپاس کوم که چېرې دی حیات آباد طرف ته ځي نو دی د مهرباني دا نه کوي طرف چې دی څه ډېر د موټروی نه راکوزي کړي نو د چپکني موړ سره د کوزي کړي ډایرکټ به دی په رنګ روډ باندې حیات آباد ته ځي دی ته به دا روډ مکمل صفا وي او روا دوا به دی کړي د دې نه علاوه چې کوم کسان سیټي ته ځي یا کین ته راځي یا خیبر روډ ته راځي لکه دلته کچرۍ دي هایکورټ دی سپریم کورټ دی یا وزیر اعلی هاوس هغه ځای کې لږ رش هم وي هغه ځای کې لږ رش په رنګ روډ راځي شي اچھا جی هغې په رنګ روډ راتی شي ځکه چې هغه کچرو سایډ ته لږ رش وي هغه ځای کې وي هغه پولیس لاین او دغه سایډ ته وي دغه کچرو ته دا اصل کې تاسو ته پته وي چې دغه کیسونه دا کیسونه د هغې د هغې لپاره چې کوم دی هغه ملزمان د وجې د هغې د وجې معمولي رش راځي خو زموږ ځوانان ولاړ دي په لیفټیم ولاړ دي انشاءالله هغوی ته به مسله نه وي کښېږي ډېره زیاته مننه او د ټریفک د رولز حوالې سره وړوکې غوندې میسج پبلک له څه ورکوئ بالکل جی مهرباني دې صرف دا نه کوي دا ګرمي یعنې دا هیټ به دی ویني چې کوم ځای ته رسېدلی دی زموږ ځوانان په دې روډونو باندې ولاړ دي د دوی خدمت ته زما دې ټولو ته دا یو خواست دی درخواست دی په حیثیت یو فیملي ممبر د پولیس افسر نه چې مهرباني کوئ دی سره ریزنینګ مه کوئ دا ستاسو خدمت ته ولاړ دي هیلمټ په سره وئ سیټ بیلټ اچوئ د ون وې خلاف ورزي مرګ دی ون وې خلاف ورزي مه کوئ ټولې شیشې قانونا جرم دی دا هېڅ کله مه توروئ او انشاءالله زموږ تعاون زموږ سپورټ تاسو سره دی که خیر یخ اوبه به هم پیس کوو شربت به هم پیس کوو هر یو کار به ورسره کوو د ټریفک اویرنس سره ډېره مننه شکریه آصف دې خبرو کې مې دا یو خبره داسې په زړه باندې داسې د پیر په شانتې ورغله خو زه خیر داسې خبره نشته دا تورې شیشو والا خلک لږ خیر دی لږ زنانو ته تورې شیشې پرېږدی پلیز نه میډم هغه موږ هغې ته بیا ګورو
لکه دې کې داسې کسان راشي چې هغوی ما ته پته ده اکاونټ یعنې د پیسو مسلې وي نو هغوی سره مونږ ګزاره کوو یا چې کوم سکل پرابلم وي د ډاکټر لیکل ورسره هغوی سره مونږ ګزاره کوو. لیډیز وي لیډیز زمونږ چې کوم دی الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې کوم عزت ورکړی دی زه وایم چې په داسې به په یو ملک کې ورنه کې چې کوم لیډیز زمونږ دلته کې عزت ورکړی دی. نه ډاوټ دی لازمن دا هغوی زمونږ خویندې میندې دي نو هغوی دپاره چې کوم سپیشل دا کوو. خو دې کې دا دي چې بعضې خلک د دروغ هم وایي یاره ما سره فیملي ده نو هغوی د وجې ما دا همیشه تاسو په ذریعه باندې پاس بالکل ډېره زیاته مننه چې چا سره فیملي نه فوراً ورته شیشې کوزوئ توروئ دا شیټ میټ ته لرې کوئ. خو زنانو ته یعنې د زنانو ته خیر دې څه مه وایې او دا پیسې ما سره انشاءالله نه تاسو چې راځئ که خیر انشاءالله ته به روډ کولم وي او تاسو ته به سم نه وایو. ډېره مننه ډېره مننه شکریه او نه ډاوټ دی کې شک نشته ټریفک پولیس چې څومره زه ستاینه وکړم ځکه چې زما خپله د ګاډي شیشې تورې چې زه ودرېږم نو چې چا د پته نه لاس راکړي چې زه شیشه کوله وکړم نو هغې ډېر احترامن ماته چې بیا ایون د چای اوبه تپوس هم وکړي چې میډم وبس کوې نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ جي. او ټریفک اپډیټ تاسو ته ملو شو اینډ ایم شور چې تاسو پته هم لګېدلې وي چې کوم روټس تاسو اختیارولی شئ. راځئ چې اوس موږ لاړ شو چې زموږ ګورو زموږ په کچن کارنر کې زموږ شیف شاداب چې دی هغه څه تیاري ستاسو لپاره نن چې دی نو سیلډ هم دی پکې چې دی نو مینګو کسټرډ هم دی پکې څه چکن نهاري هم ده نو دا مکس کچن کې پخلی کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه هلکه؟ شکر دی الله ټیک ټاک ډېر کرم دی. ستا خپل کچن خوښ شو؟ بالکل ډېر سیټ اپ دې خوښ شو؟ ما ته هېڅ ولګېدی دا خو هغه د هغې لپاره شیف دی هغه شیف ورته وایي کچن مې ایسي لګا لو نو کچن کې د ایسي دې خوا مې ایسي شو اخوا مې ایسي شو نو دا ایسي خو د له چوله موله نه تنګوي؟ نه هغه صرف بس دا ځکه نه چې فرش شي اچھا څه پخې شاداب ما خو رف وي خو بیا هم تاسو بالکل دغه شان دی موږ سره نهاري ده چکن نهاري ده ولې چې اختر دی ډېر ټایم نو بیف ټرای کوم مای لایک بس دی لایک چکن نهاري مو کا ورسره چک پیس سیلډ دی چنا چاټ چنے سیلډ دی موږ سره لایټ شان دی اور مینګو کسټرډ دی موږ سره مینګو سیزن دی نو مینګو کسټرډ نه لکه تاسو یا چې موږ سټرابري جوړ کړو هغه کې چنکس هغه شان ته جوړو نو هغه ډېر خسته به زه وخورم د نور شنو سره دوا نشته بس دوا که زما د خوږونه لږ زړه موړ شي که نه نو بیا څه پاتې شو وروستو اچھا ما کې نه میز خوراک چې د جون نه خواږه وځي یا خو تریخ شو جون خاص هم تریخ دی خلک تراخه دي لکه د مرچکو. مینګو کسټرډ بنانا کسټرډ هم ښه وي سټرابري هم ونیلا هم بټ مینګو یو خپل یو فرګرنس خوشبو ده یو د هغې خپله ذایقه وي. نو چکن نهاري اینډ چنا چاټ دی ورسره چې دی مینګو کسټرډ دی نو دا ستاسو دپاره په کچن کې پخلی کېږي. شاداب به ریسیپي تاسو ته وایي نو یم چې لږ زر چونکې ټایم کم دی بس صرف ووایي چې چکن دی او دا دی او دا دی کسټرډ کې موږ سره اکثر د کې ایشو کېږي و چې یو ورکې ډېر دا ټینګ شي یو ورکې چنکس جوړ شي او یو ورکې چینی سیوا شي نو 1 لیټر لپاره 1 لیټر ملک دا سره نو هغه 60 ګرام چینی یوز کېږي. نو کور کې اکثر ویټ مشین نه سکیل نه نو هغه یو سمپل هغه موږ سره یو رایس سپون چی وي لکه چې کوم موږ سره نارمل سپون دی رایس بس نو دا آلموست 12 ګرام موږ سره اب ډاون کې اسټیمیټډ 12 ګرام موږ سره دی نو دا تاسو شپږ اچولی شئ درې اچولی شئ هاف کېجي جوړوئ نو هغه حساب سره تاسو د دې ریشو برابرولی شئ. چې کور کې درته څوک ګراني بس چیني اړوه چې هغې ته وایي داسې پکې دا پوره 15 ګوتې ورښکته کړې بس خوب وشي دغه شان شاداب دا زه چېړم دوباره به راځم او چونکې چکن نهاري ده نو ډیفینیټلی چکن نهاري کې چکن استعمالیږي چنا چاټ دی نو ورسره چې دی چنې او دا شي نه دي راځو به مونږ تاسو به بیا مینځ کې ډسټرب کوو. اینډ ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې زموږ د مارننګ شو فارمیټ چې دی د هرې ورځې خپل خصوصیات دي د منډې د ورځې خپل خصوصیات دي د ټیوزډے خپل دی د وینسډے خپل دی د تھرسډے خپل دی د فرایډے خپل دی د سیټرډے سنډے خپل چې دی یو تیم دی. نو نن ورځ چې موږ همیشه وومنز ډے چې دی هغه موږ امپاور کړي دي او د زنانو عالمي ورځ په کال کې یو ځل مانځلې کېږي خو خیبر نیټورک هغه تقریبا وایي چې هر ویک هغه چې دی نو یو ټریبیوټ زنانو له ورکوي خو صرف دغه وی که نه ورځو حد پورې مونږ محدود کو خپلې رشتې چې بھئی نن فادرز ډے ده نن مدرز ډے ده سسټر برادرز دا ډے ده ولې هره ورځ چې دی د ستاسو د مور ورځ کیدی شي ستاسو د پلار ورځ کیدی شي نو موږ غوښتل چې په کال کې یو ځل راځي د مور پلار ورځ خو موږ خیبر نیټورک په میاشت کې 3-4 ځله مانځو یعنی نن زموږ د جمعې د ورځې د شو فارمیټ چې دی تیم چې دی هغه مدرز اینډ فادرز ډے سپیشل وي ټیک شو. نن چې دی نو موږ سره ډېره خوږه
یو ډیره تکړه یو ډیره باهمته مور مونږ سره ده وسره یو د هغې باهمته لور مونږ سره ده د هغې سټوریز به اورو ګورو به د هغې زباني به اورو نو صرف ما تاسو په تیم پوهولی چې زموږ د نننی شو یعنې د فرایډې دروازې تیم چې دی هغه مدرز اینډ فادرز دی سپیشلی یو ویک په مونږ په فادرز باندې ډسکشن کوو راوالو به بله ورځ چې ده نو ورپسې چې کومه بله نیکسټ ویک راځي هغه مدرز ډے سپیشل وي نو یقینا ستاسو په زړه کې هم که داسې خبرې وي خپلې مور سره کول غواړي یا کړی هم نه وي نو تاسو موږ سره په دې کې برخه اخیستی شئ د ټلیفون په لاره باندې تاسو چې دی د خپل زړه خبره خپلې مور سره کوی شئ زه به نن راغواړم د پاکستان ټلویزیون د ریډیو پاکستان یو داسې ناموړې اداکاره فنکاره اناونسر چې بېشماره ایوارډونه یې ترلاسه کړي دي د 2000 نه زیات پروګرامونه یې کړي دي ریډیو د پاکستان ټلویزیون نه وسرې بیا ماشاءالله د هغې په ادب علمي ادب کې د هغې هم یو ځال نوم دی دا ما تاسو ته رف د هغې انټرو ده که تاسو اوس ګورئ چې دا څوک ده راغواړم به یو وړې غونډې کې د مې نه پس موږ سره اوسئ ویلکم ویورز یو ځل بیا درته وایو هرکلی ستړي مه شئ تاسو ګورئ د خیبر سهار لایو جي څنګه چې ما یو رف یو وړوکې انټرو تاسو له درکړه د مې نه مخکې کومه میلمنه چې موږ سره ده یا کومه مور چې موږ سره ده د هغې په هکله زه به دویم چې د هغې دومره لوی پروفایل دی چې که دا پوره پروګرام به موږ هغې ته ډالۍ کړو نو وخت به کم شي خو د هغې هغه انټروډکشن د هغې انټرو به ختمه نه شي ماشاءالله یا د هغې هغه د سفر هغه جرني چې چېرته نه شروع شوی ون بای ون بیا دا پلس کېدل بیا ایز ا مدر ماشاءالله چې یو مور چې کله هغې خاوند وي په خپل ځای چې کله خاوند نی بیا هغه د خپلو بچو تربیت څنګه کوي او بیا د هغې بچي د هغې په نقش قدم څنګه روانېږي اول خو زه د هغې د شوبیز چې کوم سفر دی د هغې حوالې سره زه تاسو دویم چې د پاکستان ټلویزیون فرسټ فیمیل اناونسر ټیک شو چې په لومبي ځل باندې په پاکستان ټلویزیون کې یو زنانه چې هغه د یو پروګرامونو اناونسمنټ کوي ټیک شو بیا وسرې د خیبر او د دغه ټولو څیزونو سره ریډیو پاکستان چې کله هغې آغاز کړی د ټلویزیون نه او د ریډیو نه نو دا ټول چې دواړه یو ځای کې نو څه د 2000 نه زیات پروګرامونه دي کتونکو له ورکړي دي ټیک شو هغې کې چې د اردو هندکو مکس لینګویجز کې هغه پروګرامونه تاسو د هغې کتلي دي بیا دغه سره تاسو ماشاءالله بطور اکټرس چې هغې ډېر ایوارډونه ګټلي دي بطور اکټرس ماشاءالله هغه د ټولو په زړونو کې هغې ځان له یو کور جوړ کړو د هر چا فیورټ ماشاءالله بیا د هغې د علمي سفر سره د ادب و آداب چې کوم مونږ ورته وایو که نه چې دا د هر چا د وس کار نه دی بیا چې کله هغه ایز ا رایټر انټروډوس شوه ایز ا پویټ ایز ا شاعر هغه انټروډوس شوه نو دغه سفر بیا د هغې د ټي وي د سفر نه نور هم دروند شو او نور زود هم د ستاینې وړ شو د 23 22 24 نه زیات کتابونه لیکلي دي د شعر و شاعرۍ وسرې مختلف ملکونو ته سفر کړی دی بطور شاعرې بطور نعتخوان بیا زه ده وایم چې کله بیا د هغې د نعتخوانۍ سفر شروع شو د هغې لومبنۍ چې کوم د هغې د کتابونو کلام و هغې صدارتي ایوارډ ګټلی دی ماشاءالله بیا ورپسې د هغې 11 نعتیه کتابونه چې دي هغه ورلډ ریکارډ قایم کتابونه دي دا د دې دغه هغه سفر دی وسرې بیا د شعر و شاعرۍ سفر بیل دی ایز ا رایټر سفر د هغې بیل دی ایز ا مور سفر د هغې بیل دی ایز ا لور سفر هغې هم طی کړی دی نن به د هغې نه د هغې د مور او د هغې د لور کیسې کتارې وکړو تپوسونه وکړو یو کامیابه مور یو کامیابه شاعره یو کامیابه لیکواله یو کامیابه آرټسټه یو کامیابه اناونسره موږ سره د نن د ون اینډ اونلی بشرا فاروق صاحبه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هرکلی ستړي مه شئ ډیر مہربانی ډیر شکریہ ہر کل راشے آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبت ہے ورنہ میں کس قابل یہی بات وہ کہتے ہیں نا دا خبر خود انسان زړه ګټي
چې الله تعالی یو انسان لا دومره لوی مقام ورکی لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو ایک ذرہ برابر سمجھتا ہے تو اللہ میاں اسی بندے پہ زیادہ مہربان ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بشرا فاروق صاحبہ چونکہ آج کا دنن ٹاپک چھ دے اگر مدرز اسپیشل دے نو ڈیفینیٹلی مدر اسپیشلز کی وجہ دے دستاسو پا کارونو باندے پا کتابونو باندے بہم یو نظر اچو شعر و شاعری بہم مورو دی کلامون ناتیا کلامون بہم دی زبانی مورو او یو بل سرپرائز ہم دے ماشاءاللہ آغا بہم رازی سفر کو منگو کو چے خلقم عموماً وی ساز بھی کبھی بہو تھی بالکل ماں بھی کبھی بیٹی تھی تو جب بشرا فاروق صاحبہ چکل تاسو لوروے تاسو د مور رشتہ سنگا مور تا یازبینہ وے لاڈلی تھی ماں کی کہ نہیں اور وہ کہتے ہیں نا کچھ بچے ماں باپ کہتے ہیں یہ ہے مجھے بہت عزیز ہے لیکن بہت تنگ کرتا ہے. بالکل صحیح تو کہا. بشرا فاروق صاحبہ کس طرح کی بچی تھی؟ یہ آپ نے جو بات کی ہے میرے دل کی بات ہے کہ میں اتنی اچھی بیٹی نہیں تھی. بیٹی میں بری تھی, میری ماں بہت اچھی تھی. تنگ کرنے والی بچی تنگ کرنے والی, ہر بات پہ لاجک ڈھونڈنے والی, ہر بات کا پوچھنے والی, اور میری امی بہت تنگ ہوتی تھی. اچھا, ہر بات پہ دلیل تم کیوں مانگتے کو بھی خاموش ہو جایا کرو. تو ان کے اندر شاعرہ بیٹھی ہوئی تھی نا, تو ان کو کیا وہی پتا بات تھی, وہ میں جو سجو میں تھی کچھ ڈھونڈنے کی, کچھ سوچنے کی. تو ویسے سچی بات ہے کہ امی میری مدر بہت اچھی عورت تھی. انہوں نے بہت زیادہ ہماری جو کیئر کی, جو ہماری خدمت کی, جو ہماری تربیت کی. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں پڑھتی ہوتی تھی بیگم شہاب الدین اسکول میں, جی جی جی, اور میری کچھ فرینڈز تھیں, وہ گھنٹہ گھر کریم پورہ میں ہم رہتے تھے, گھنٹہ گھر کے پاس وہ رہتی تھیں, تو وہ ادھر وہ بھی پڑھتی تھی وہاں نا. اچھا, تو ایک دن آئی بیٹھی تھی تو وہ پوچھی تھی کہ تم لوگ صبح کیسے کرتے. تم نے کہا صبح اٹھتے ہیں نا, ناشتہ میں نے تیار کیا ہوتا ہے, ہم تیار ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں. کہتے یار کریم پورے دیا ماما بڑیاں اچھا تے ریتی دیا ماما بڑیاں بریاں نا. اے اللہ, اور ہندکوں میں نا میں نے کہا رہتی کہ مائیں کیوں بری ہے. کہتی مڑا ہم تو صبح آتے ہیں, آٹا گوند کے آتے ہیں, ہانڈی پکا کے آتے ہیں, وہ کر کے کیا کہتے ہیں گھر کے کام شام گھر کے کام کر کے ہم آتے ہیں. تو تمہاری مائیں تو کتنی, ہماری ماں تو کتنی اچھی ہوتی. میں نے کہا نہیں, ہماری ماں نے تو ہم سے کبھی کام لیا ہی نہیں. تو یہ بات ہے کہ میری ماں خود سارا کام کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں ہمارا 6 منزلہ گھر تھا کریم پورہ میں, سب سے اونچا گھر تھا. وہاں سے مجھے محبت خان نظر آتی تھی, کیا نظارے ہوا گھر نظر آتا تھا. لیکن وہ میری امی وہ 6 منزلوں کے گھر کو اتنی صفائی ستھرائی سے رکھتی تھی. اس زمانے میں تو نوکروں کا نہ پرابلم ہوتا, فیشن ہوتا تھا, نہ کوئی افورڈ کر سکتا تھا, جو سچی بات ہے, لیکن وہ خود کرتی تھی. تو انہوں نے ہماری تربیت اتنے اچھے انداز میں کی, اس کا میں کریڈٹ ضرور ان کو دوں گی. بلکہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری ماں کیسی ماں تھی. کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا. اس مذاکرے کا موضوع تھا کہ پڑھی لکھی مائیں جو ہیں ان کی اولادیں کامیاب ہوتی ہیں اور وہ زیادہ اچھا کردار ادا کرتی ہیں. میں نے کہا میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی. سیم ہیئر, ہماری ماں بھی اینکر نے پڑھی مجھے لکھی کہا نہیں کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ایک پڑھی لکھی ماں ہیں, آپ کی بچیاں تھیں کامیاب ہیں, 4 بچیاں ہیں, میاں کے بغیر اپنے بچوں کو پالا, ماشاءاللہ اتنی کامیاب. میں نے کہا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ صرف بہت ان پڑھ تھی, صرف اسلامک ایجوکیشن تھی. لیکن میں نے کہا جو تربیت میری ماں نے میری کی ہے شاید میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتی. اس میں ضرور کہیں نہ کہیں سکم رہ گیا, کیونکہ انہوں نے ہمیں اسلامک ایجوکیشن دی. انہوں نے ہمیں سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھائی, انہوں نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی, انہوں نے ہمیں ادب آداب سکھائے, انہوں نے ہمیں سوسائٹی میں رہنے کا سلیقہ بتایا, انہوں نے پڑھائی پہ ہمیں زور دلوایا کہ پڑھائی کرو تو کامیاب انسان ہوگے, اور اللہ کا نام ساتھ لے کے چلو, اللہ رسول کو ساتھ لے کے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ میری ماں کس قسم کی ماں تھی. لوگوں کی مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں, ہر کوئی کہتا ہے ہماری ماں بہت اچھی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں میری ماں جیسی ماں کہیں نہیں. ارے واہ, ہر ایک بندہ یہی کہتے ہیں میری ماں جیسی ماں کوئی, کیونکہ ماں لفظ اور ماں جذبہ ایسا ہے نا, مور, کہ وہ بس ایک عجیب فیلنگز آ جاتی. وہ ایسا مینا کہ جب آپ ماں بنو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے. اسی پہ ابھی آپ کے پاس آؤں گی. بشرا فاروق صاحبہ داس سے خبر آج کہتے ہیں نا کبھی کبھی وقت منگل موقع آنے کی, کبھی کبھی جو ہے تو ہم بہت شائع ہوتے, ہم اپنی دل کی بات نہیں کر پاتے, کبھی کبھی وقت ظالم ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں مطلب جدا کر دیتے. داس سے خبر ہے چاغا دستاسو پزڑ کی وی, یا آپ کہنا چاہ رہی تھی اپنے ماں کو, لیکن آپ کو نہ وقت ملا, نہ موقع ملا, نہ وہ الفاظ ملے, تو میں چاہوں گی وہ آج کر دے. اچھا ایسے کہ زمان مور چوا غا زمان دیر رخ دوست تھا, ہم آپس میں فرینڈز تھے, ہر بات کر لیتے تھے. میری بڑی بہن تھی, وہ تھوڑی بہت سینسیٹیو تھی, تو امی اس سے ہر بات نہیں کرتی تھی, مجھ سے ہر بات کرتی تھی. تو میرے دل میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے امی کو نہ کہی ہو. ہاں ایک بات کا مجھے افسوس یہ ہوتا ہے ضرور
کہ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی بہت ینگ تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی 80s میں اور 80s کے ارلی میں نے حیات آباد میں گھر بنایا. تو جب میرا گھر فائنل سٹیجز پہ تھا تو وہ آئیں تو وہ بہت خوش ہوئیں. انہوں نے کہا کہ بشرا میں بھی آؤں گی تمہارے پاس رہا کروں گی. تو میں نے کہا امی آپ کے لیے تو بنایا ہے. اور یہ افسوس ارمان میرے دل میں ہے کہ میرا گھر جب تیار ہوا اور میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. تو بس یہ چیز ضد میں ہے کہ میں اپنے گھر میں ان کی خدمت نہیں کر سکی. ویسے الحمدللہ ہاسپٹل ڈاکٹرز آخری دنوں میں بیمار تھیں تو میں نے بہت خدمت کی اور بہت دعائیں وہ دے کے مجھے گئیں. بس آپ تو وہ خوش قسمت ہے جب ماں دعائیں دے دیتی ہے نا وہ خوش قسمت ہے آغا بال بچ د مور پلار په دعاګانو کې پاتې شي. بالکل او زه خوش قسمت یم دا زما چې دا کم سفر دی دا هر څه چې دعاګانې دی دي. دا زم چې دا دعاګانې دي زما مور او د پلار بالکل د دعانو. بالکل ماشاءالله الله دې هغې له سره زما د مور او پلار جنتونه نصیب آمین. کړي. الله دې ثم هغې وبخي سره د هر چا د مور او پلاره. بشرا بیبي چې کله تاسو واده شو او کله تاسو مور جوړ شوئ فرسٹ ٹائم جب آپ ماں بنی احساس کیا تھے؟ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. وہ کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب کوئی اس کو خود ستائی اس طرح کی کوئی بات نہ کرے خود نمائی والی بات نہ ہو. تو میری شادی چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی. پی ٹی وی میں سب کو پتا ہے اس چیز کا. تو میں جب ماں بنی تو میں مینٹلی پریپیئر نہیں تھی ماں بننے کے لیے کہ یار اس عمر میں ماں بن جاؤں گی اور مجھے کوئی ماں کہے گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. تو میری فرینڈز مجھے کہتی تھی کہ تم اس کو جو بچہ ہو تمہارا اس کو عادت کرنا وہ تمہیں ماں نہ کہے باجی کہے. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یار مجھے تو بڑا عجیب سا فیل ہوا کوئی ماں کہے گا. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ کچھ ایسی عجیب سی فیلنگ تھی کہ میرا دل ممتا سے بھر گیا. اور اس کے بعد وہ مجھے ماما توتلی آواز میں ماما کہتی تھی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی. اور سب کہتے تھے کہ تم تو بہن لگتے ہو تو تم کو یہ تمہیں باجی کہ. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جو ماں میں ماں لفظ میں جو محبت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. حقیقت ہے. بشرا فاروق صاحبه آپ کے شادی ټولو ته پته چې ماشاءالله فاروق صاحب د پی ټي وي یو جانا مانا نوم یو پروډوسر یو ډایرکټر چې کله یې سره ستاسو واده شو د هغې او د ستاسو د ژوند سفر ډېر ښه روان و. بیا هغه وایي که نه دا دنیا فاني نه به موږ ټول کوچ کوو ځو. بالکل چې کله تاسو یوازې شوی ایز ا سنګل مدر پرورش کول د لوریانو پرورش کول ډېر ګران شي بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں. څنګه بشرا بی بی د خپلو لوریانو د خپلو بچو تربیت ایز اے سنگل مدر څنګه وکړو؟ کتنے مشکلات آئی ماں کے سامنے؟ مینا اگر میں مشکلات کی بات کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے پوری کتاب لکھ سکتی ہوں اس پہ بھی کہ ایک سنگل مدر خصوصاً وہ عورت ہو اور وہ بیوہ ہو جائے اور اس کی بیٹیاں ہوں تو ان کو ساتھ لے کر اس معاشرے میں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. خود کو بھی رکھنا بچوں کی بھی حفاظت کرنا. بالکل. اور تو میں نے اپنی پہلی کتاب تھی میری ایک قیامت لمحہ موجود اس کے شروع میں نے لکھا تھا یہ چیز میں نے لکھی تھی کہ کسی اکیلی عورت کے لیے بغیر مرد کے اس دنیا میں چلنا جو ہے اپنی وجود کی ساری عزتوں کے ساتھ اور ساری عظمتوں کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور مجھ پہ اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ میں نے پورے زمانے سے ایک قسم کی لڑائی مول لے کے اپنے بچوں کو جیسے وہ مرغی بچوں کو چھپا لیتی ہے میری ایج ایسی تھی سب نے کہا شادی ہو جانی چاہیے. میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ شادی کر لو بہت ینگ ہو لیکن میں نے کہا نہیں یہاں میرے بچے ہیں اور پھر بیٹیاں ہیں میری تو میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے. میں نے دوستوں کی طرح ان کو رکھا جیسے میری ماں میری دوست تھی اس طرح میں نے اپنی بچیوں کو اپنا دوست بنایا. تو بہت اچھا وقت ہمارا بچیوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. لیکن زمانے کے حوالے سے جو بات کروں تو ہر قدم پہ بہت مشکلات پیش آئیں وہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑتی ہوں. ہر عورت کے لیے ہوتے ہر زنانه ته مسئلې وي خو هغه فایټ کولی شي کله چې بیا یو زنانه مور شي او هغه یو دوه درې بچي شي او بچو کې بیا هغه لوریانې شي بیا هغه مضبوط شي نه مضبوطه شي مضبوط شي. بالکل انسان اپنے آپ کو پھر مضبوط بنا لیتا ہے دنیا کے سامنے. ورنہ تو میں اتنی کمزور عورت تھی کہ میں اپنی شوہر کے بغیر قدم بھی نہیں رکھتی تھی. ہمت کب کب ٹوٹی؟ لیکن ہمت پھر اللہ نے دے دی. اللہ نے ہمت دی تھی. پھر کب ٹوٹی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مجھے لیگ پولنگ کی گئی مجھے گھسیٹا گیا اور میری ہمت توڑنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہار مان لے. اللہ کا شکر ہے ہار بھی نہیں مانی ہمت بھی نہیں توڑی. بچیاں اللہ کا شکر ہے سب کامیاب ٹھہری ماسٹرز کیے ایم فل کیے شادیاں کرائی اپنے گھروں میں آج خوشحال اور اچھی بومیں ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں. ماشاءاللہ دغه ښه تربیت دی. ډېرې زیاتې خبرې دي او څنګه چې ما وایي چې ماشاءالله د یو کامیابې مور کامیابې لوریانې او ماشاءالله څه واده دي په خپلو کورونو کې اصلا دلته یو د سره شته چې ماشاءالله زه به وایم هغه ټوټلي د دې په نقش قدم باندې روانه ده ماشاءالله. او دغه وی تربیت د مور تربیت
بات کریں گے آپ اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایز مدر ڈسکس کریں تو میں اپنی مدر کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی. یہ بریک کے بعد، اور یہ آپ کی مدر کے لیے تو ہوگا لیکن یہ ہر ایک خیبر مدر نیٹ کے ورک لیے. کی جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے ہوگا، سب کے لیے ٹھیک ہے نا. بالکل. بریک نہ پس رازو گرانو کو تن کو مکسروں سے صلی علی نبینا صلی علی محمد جب سے وہ حسن جہاں تاب نظر آیا ہے، جب سے وہ حسن، جب سے وہ حسن جہاں تاب نظر آیا ہے، عشق کا ایک نیا باب نظر آیا ہے، جب سے وہ حسن بجھ گئے سارے ہی محروم انجم جب سے بجھ گئے سارے ہی محروم انجم جب سے مصطفیٰ نام کا مہتاب نظر آیا ہے، جب سے وہ حسن نعت پڑھتے ہوئے گزری ہوں تیرے کوچے سے، نعت پڑھتے ہوئے گزری ہوں تیرے کوچے سے، جاگتی آنکھ کو ایک خواب نظر آیا ہے، جب سے وہ حسن جامیوں رومیوں حسان کے راستے میں مجھے، جامیوں رومیوں حسان کے راستے میں مجھے عشق چنتا دل بیتاب نظر آیا ہے، جب سے وہ حسن جہاں تاب نظر آیا ہے، عشق کا ایک نیا باب نظر آیا ہے. جزاک اللہ بہت اچھے تابندہ.
تابنده د بشرا فاروق صاحبه لور ده ماشاءالله او د دې چې کوم کلام وړاندې کړ دا د بشرا فاروق صاحبه کلام دی د هغې د کتابی د نعتیہ کلام نه ماشاءاللہ زبردست بہت خوب طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اور رازوبا تابنده انټروډکشن به هم کوو تابنده ماشاءاللہ د دې چې د لاس څومره کار دی هغه به تاسو په ټیبل باندې ګورئ ماشاءالله چې هغې کې د دې فوکس چې دی هغه زیاتر د زنانو د ناوې او د الګ باندې یعنی برایډل اینډ ګروم باندې وي د هغې بیا چې هغه دود پلای رسمونه هینډ میډ جولري چې تاسو وګورئ د تابنده دا هوبیز خو په خپل ځای باندې خو ماشاءالله دا هم یو ډېره ښه نعتخوا هم ده وسرې وسرې ډېره ښه لیکواله هم ده او وسرې وسرې چې دی ماشاءالله د دې خپل کتابونه راغلي دي د دې هغه کتابونو نامې به هم تین کتابیں آئی ہیں تابنده آپ کی ابھی 2 کتابیں آئی ہیں، تیسری آنے والی اچھا ابھی 2 کتابیں ماشاءاللہ دی په مارکیټ کې شته تاسو چې دی هغه کتې شي راغشتې شي او تیسری کتاب یعنی دریم کتاب چې دی هغه را روان دی نو اول خو تاسو ویلکم کو تابنده په خیر راغلی بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے هر کله راشه د خیبر تاسو خپل کور دی تابنده رشتہ د مور او پلار ډسکس کیږي د مور او د لور رشتہ ډیره خوږه رشتہ هم د ملګرو رشتہ مو ته ویل کیږي په دنیا کې داسې رشتہ بیا بل نشته کہا ہم تو پوچھنے کو استاد مور پہ حوالے کے اور آپ میں تو میرے خیال سے ساری خوبیاں ماں کی آئی ہوئی ہے مجھے ایسے لگ رہے لیکن وہ ماں سے پوچھیں گے پھر لیکن بشرا فاروق صاحب وقتی وی چې د خپل مور د پاره یعنی ډیفینیټلی د هر چا د خپل مور د پاره یو احساسات وي او جذبات وي او بیا خو الله تعالی غیله دومره غټه خوبي ورکړې چې د لیکواله یا د شاعرۍ هغه جذبه ولا ورکړې ده چې دا څه هم غواړي د خپل خپلوانو د پاره ویل شي بشرا جی ماؤ کے نام جی میں نے اپنی ماں کو سامنے رکھ کے لکھا لیکن یہ سب کی مائیں سب کی ماؤں کے لیے سب کی ماؤں کے لیے ہے یہ کہ ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو میں یہ پڑھوں گی تو کچھ ایسے ہے کہ جب ماں یاد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ مائیں آنکھ کے دریا میں پانی چھوڑ جاتی ہیں یہ مائیں آنکھ کے دریا میں پانی چھوڑ جاتی ہیں کہ دل میں درد اشکوں میں روانی چھوڑ جاتی ہیں بہت اچھی کہ دل میں درد اشکوں میں روانی چھوڑ جاتی ہیں اور جو خال و خد میں بچوں کے نشانی چھوڑ جاتی ہیں واقعی آپ کہیں بھی بچوں کو دیکھیں تو اس کی شکل ماں کی طرح ہے عادت ماں کی طرح ہے تو جو خال و خد میں بچوں کے نشانی چھوڑ جاتی ہیں کہانی میں کوئی تازہ کہانی چھوڑ جاتی بہت اچھے بہت کہانی میں کوئی تازہ کہانی چھوڑ جاتی خود تو اس نے کہانی بننا ہوتا ہے لیکن وہ تازہ کہانی پھر لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں میں کہانی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جی اور آگے ہے کہ نمو دیتی ہیں اپنے گلستاں کو خون دل سے اور نمو دیتی ہیں اپنے گلستاں کو خون دل سے اور یہ جوبن پر جو آئے پاسبانی چھوڑ جاتی ہیں بہت اعلیٰ یہ جوبن پر جو آئے پاسبانی چھوڑ جاتی ہیں اور ہمیشہ سے ہی جس کا مرکزی کردار رہتی ہیں آپ دیکھیں تو ایک ماں مرکزی نقطہ ہوتی ہے گھر کا باپ کے بغیر گھر چل جاتا ہے ماں کے بغیر گھر نہیں آپ خود اپنی ایگزامپل لے لو تو اس میں اسی حوالے سے لکھا کہ ہمیشہ سے ہی جس کا مرکزی کردار رہتی ہیں ادھوری درمیان میں وہ کہانی چھوڑ جاتی ہے واہ 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 حقیقت ہے ادھوری درمیان میں وہ کہانی چھوڑ جاتی ہیں اور یہ تکلیف اور پریشانیوں کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ مائیں جو ہیں ہمیشہ بچوں کی تکلیف اپنے سر پہ لیتی ہیں بچوں کو بتاتی بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے کہ ہزاروں بوجھ شانوں پر اٹھائے چلتی رہتی ہیں ہزاروں بوجھ شانوں پر اٹھائے چلتی رہتی ہیں انہی کے بیچ میں اپنی جوانی چھوڑ جاتی ہیں ماں کی بھی جوانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بوڑھی ہوتی ہے بچوں کے لیے اپنی جوانی چھوڑ دیتی ہے کہ ہزاروں بوجھ شانوں پر اٹھائے چلتی رہتی ہیں انہی کے بیچ میں اپنی جوانی چھوڑ جاتی ہیں اور آخری شعر ہے کہ غم دوراں بھلا دیتا ہے ہر غم کو مگر بشرا غم دوراں بھلا دیتا ہے ہر غم کو مگر بشرا یہ مائیں ایک نقش جاویدانی چھوڑ جاتی ہیں واہ 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 بہت ہی خوب یہ مائیں ایک نقش جاویدانی چھوڑ جاتی ہیں بہت ہی اعلیٰ زبردست دا ټول میندو ته ډالۍ دی جی د خیبر نیٹ ورک نا ڈیفینیٹلی سب ماؤں کے نام لیکن خاص تو انہوں نے اپنے ماں کو مخاطب کر کے لکھا ہے لیکن یہ سب ماؤں کے لیے تابنده ستا په کار باندې هم راځو ستا نه به ستا د کتابونو حوالې سره هم خبره کوو د مور کوم عادتونه یا
موږ وایو کنه جیسے بشرا بیوی نے بتایا کہ ما د خپل مور د ما د مور تربیت مال داسې کړې دا کچھ خوبیاں انہوں نے اپنی ماں سے اڈاپٹ کی تاسو کې د خپل مور کمی خوبیاں نے راغلي دي ایک شعر صرف پڑھوں گی پھر تابنہ کی طرف آتی ہوں کہ میرا ایک شعر ہے کہ ماں سے لیا تھا خدمت انسان کا شعور. اچھا ماں سے لیا تھا خدمت انسان کا شعور, میری یہ عادتیں میرے بچوں میں آ واہ واہ بہت ہی اعلیٰ. جی تابندہ. جیسے امی نے تو اب ڈیفائن کر دیا ہے, لیکن میں ایک دو باتیں بتانا چاہوں گی. انہوں نے ہمیشہ ہمیں کہا کہ سچ بولنا ہے اور فارگیونیس, ہمیشہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے فارگیو کرو, معاف کرو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرو, چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. اگر کسی کو کوئی مشورہ دے سکتے ہو یا کسی کی کوئی بات سن سکتے ہو تو جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو آپ دوسروں کے کام آؤ. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ہمیں بتائی کہ آپ اپنی لائف میں کچھ بھی کرو اپنے بلبوتے پر کرو, شارٹ کٹ مت اپناؤ. واہ, یہ انہوں نے کمال کی بات بتائی ہے. اکثر کسان شارٹ لاری اختیاری اور داغی انجام دیر بدوی منہ کے بل بندہ گرتا ہے جو آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں لیکن فور ایور کے لیے. ماشاءاللہ دا خوبیاں نے دی چې تاسو خپل مور نه اډاپټ کړي دي اور دا راته ووایم چې ماشاءالله تاسو ټولې خویندې وې, د خویندو پرورش ماشاءالله یو کامیابه مور ده او کامیابې لوریانې تاسو دا ایگزامپلز تاسو د مور ماشاءالله. د مور کم عادتونه تعالی ډیر زیات خوند درکوي. ویسے تو کہتے ہیں ماں کو دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے نا, عادتونه کون سی عادت ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اپنی ماں کی؟ میں نے ساری زندگی مطلب جب سے پیدا ہوئے سنا بھی تھا کہ میری مدر سیلف میڈ ہے اور دوسروں کا بہت خیال رکھتی ہے, تو وہ میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ مطلب پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کرتی تھی, پھر ہسبینڈ کے شانہ بشانہ انہوں نے ہسبینڈ کے ساتھ کام کیا, اور جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو اب یہ ہمارے لیے ابھی تک کر رہی ہیں. مطلب انہوں نے زندگی میں, ان کی زندگی میں آرام نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بس انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور یہ اسی طرح لگی ہوئی ہیں. تابندہ اپنے آپ کے کام میں آپ کی ماں کس طرح سپورٹ کرتی ہے؟ کم شینوں کے مور زیادہ سپورٹ کی کتابونوں کے, کتاب لکھنے میں, شعر و شاعری میں, کہ نہیں آپ کے یہ ہینڈ ورک جو چیزیں ہے؟ مجھے لگتا ہے دونوں چیزوں میں, کیونکہ سب سے پہلے جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے مجھے انکریج کیا تو میں آگے بڑھی, اور پھر جب میں رائٹنگ کی طرف ساتھی طور پر آئی تو بھی انہوں نے انکریج کیا. اور جہاں تک سپورٹ کرنے کی بات ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ میں ان کو خالی دکھا دیتی ہوں کہ جو میں لکھ رہی ہوں میں صحیح لکھ رہی ہوں کہ نہیں لکھ رہی, تو یہ مجھے گائیڈ کر دیتی ہیں. جی شعر و شاعری نہیں کرتی, ان کے تو اپنی کتابیں ہیں نا, یہ روحانی کتاب. تابندہ سے نمونے دستا دے کتابونو میری پہلی کتاب کا وہ سر سفر چکم دستا رغا دے اس سے ریلیٹڈ آپ نے کر کے لکھے ہوئے ہم وہ سر ہوا ہے شام تتلی وے بیاس کی سوا. سب سے پہلے ہم گئے تھے عراق کی زیارات پہ, وہاں سے واپس آئے تو میں نے پھر روداد عشق میری پہلی کتاب لکھی, اور اس کے بعد ہم اگلے سال جو ہے شام کی زیارات پہ گئے تھے, تو وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے سرات عشق کتاب لکھی. اور ابھی ہم اسی سال جو ہے تیسری جو ابھی آنے والی ہے, ابھی ہم ایران گئے تھے, تو اس کی جو میری نئی کتاب آنے والی ہے تو اس کا نام ہے حصار عشق, اور یہ سارے زیارات کے سفر نامے ہیں. سفر نامے. تو یہ بتائے کہ د نمون سلیکشن چیدے داستا خپل دے کہ نہیں ہم بھی سلیکشن دے؟ ہم دونوں کی مل کے ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے نام سلیکٹ کرتے ہیں, پھر یہ مجھے بتاتی ہیں کہ کون سا نام زیادہ سوٹ کر رہا ہے تو وہ رکھو. اوکے. کتابوں نے ستاسو مور ماشاءاللہ 24-23 کتابوں نے لکلی دی, ٹک شو پائی کہ ناتیہ کتابوں نے ہم دی دا غیخ پل چی دی کتابوں نے ستا کم یا زیاد خوخت ہے؟ مجھے تو ظاہری بات ہے ناتوں والی کتابیں, ذکر چالتا ہے رجوع ستام زیاد یہ پڑھتی ہے نا اس کو, التا ستام رجوع زیاد ہے. اچھا وہی کہنا ماسنگا ستاسو دا مور نم تپوسو کو چې څه خبرې او بیا ستاسو مور وي چې ته د دې ماشومانو کې هغه ماشوم وي چې بیخي هغه شای پرسن وي, خاموش چپ بیٹھنے والی, او هغه ماشاءالله एकदम دومره ښکاره شوه. نو دا شای پرسن چې کنه لکه زه خپله آی واز اوس خو نیم لکه مور سره زما رشته داسې وه چې ما کله مور ته کھلے عام اظہار محبت یا نه دی کړی. ابھی افسوس رہتا ہے کہ کاش مجھے اس کو ہر بات پہ حق کرنی چاہیے تھی. اور یہ بات تابندہ میں ہے, باقی میری تینوں بچیاں بہت کھل کے اظہار محبت کرتی ہیں, یہ دل میں رکھتی ہے, یہ کبھی بتاتی نہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ ان کو ہمیشہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. لیکن یہ کبھی مجھے محسوس ہوتی ہے, میں نے کبھی ماں کے گود میں سر رکھی نہیں, روئی کبھی, وہ گلے نہیں لگایا, خیال رکھتی تھی, میڈیکیشن یہ, لیکن وہ جو کھل کے اظہار ہوتے میں نے کبھی نہیں کیا, میں شرماتی تھی. تو کبھی مت کرو. لیکن اس دوران بہت ساری باتیں رہ جاتی ہے, وہ کون سی بات ہے جو تابندہ کے دل میں ایسی ہوتی ہے نہیں بعد میں بتا دوں, پھر کبھی بتا دوں, وہ کون سی بات؟ ایک تو یہ بات ہے کہ حق جیسے کرتے ہیں, بات بات پہ لوگ حق کرتے ہیں, بات بات پہ کس کرتے ہیں, تو وہ میرے سے نہیں ہو پاتا. ورنہ تابندہ میری اتنی کیئر کرتی ہے کہ جب میں باہر سے آتی ہوں, گھر آتی ہوں,
تو سب سے پہلے یہ پانی کا گلاس میرے لے کے ایسے ہی کھڑی ہوتا ہے، ہوتی لیکن ہے. ہمیں یہ اس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں کہتی ہوں یہ موقع ضائع مت دینا، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت میرے رکھے. پاؤں دبائے گی، میں تھک جاؤں گی، تھکی ہوئے پاؤں دباؤ. لیکن وہ بات ہے کہ وہ کس اور حق والی بات نہیں ہے. جیسے میری باقی بچیاں آرام سے آ کے پیار بھی کرتی تھیں، گلے بھی ملتی تھیں. فریا تو میرے اوپر آ کے باقاعدہ لیٹ جاتی ہوتی تھی، لیکن یہ اس طرح نہیں کرتی. اچھا دوسرا یہ کہ باقی بچیاں جب کبھی میں ناراض ہوں تو مجھے بڑی اچھی طرح کے منا لیتی تھی نا. یہ میں ناراض ہوں تو یہ مناتی بھی نہیں ہے، بس یہ خود روتی رہتی ہے اور پھر مجھے اس کو منانا پڑتا ہے. اچھا کم خبر باندې مور له غصه ورځي؟ امی کو ہوتا ہے مجھے، نہیں اما کو. مجھے بچپن میں تو شاید کسی بات پہ نہیں آتا ہوگا کیونکہ ہم نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے، لیکن ابھی شاید کسی چھوٹی موٹی بات پہ آ جاتا چھوٹی ہوگا. موٹی باتیں میں بتاتی ہوں. بہت ساری زبر کرے ماں سے پوچھ لی. میں بہت ڈانٹتی ہوں اس کو. پتہ ہے کیا چیز رکھ کے بھول جائے گی. او گجنی. تابندہ کچن سے فلاں کام کر لو تو جاتے تو کچن میں وہ کام کرائے گی، دوسرا چھوڑ آئے گی. تو میں کہتی تم اتنی رسپانسبل کیوں ہو؟ کہتے مجھے بھول جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ تو میری عمر ہے، مجھے بھولنا چاہیے، تم کیوں بھولتی ہو؟ تو یہ مجھ سے بہت ڈانٹ اس حوالے سے کھائی. دیکھو دا ڈانٹ یا دا غصہ چی دا مین دوی کنا دا بیا رستو پکار راضی. بالکل بہت ساری مطلب وہی جنکے ټول عمر چې د مور د کور نه وی کنا. نہیں دا خبر زدی له کومه کنه چې زنه نو بیا به یاد کوي چې دا لیکن اس غصے میں بھی ایک پیار ہوتا ہے. ہاں کیئر ہوتی ہے. کیا بات کہنا چاہو گی آپ اپنے ماں کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے ابو کے بعد جو سب سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، شاید میں ہی ہوں. ارے واہ مجھے ایسا لگتا ہے. اس میں کوئی شک ماشاء میری اللہ. بہنیں سنیں گی تو وہ کہیں گی غلط کہہ رہے ہیں لیکن نہیں وہ سب کرتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے گھروں میں یہ آپ وہ کے بھی ساتھ یہ میرے ساتھ ہے تو 24 گھنٹے کیئر تو یہ میری کرتی یہ کرتی ہے. اچھا جی گراؤنڈ لیدون کو مونږ به د بشرا بیبي نه هم څو ورځې تاسو تابنده د هاند ورک د جولري چې کوم هاند میډ جولري دا وګوره دا تابنده په کور کې جوړي په خپل جوړي د اس ماشين یوز نشته دا د لاس چې دی دا دی دا وګوره دا قسم دی پکې بیا تاسو کتلی دي تاسو ما مختلف رنگز دی پدې کې دا رنگونه دی پدې کې بالکل جی وسره دا د انګوټي یعنی موږ اکثر چاله هغه د جینیا کویدن وی کنه رنگ چولی کیږي نو دا د رنگ هغه پلیټس او هغه د پریزنټیشن دی بیا دودھ پلای رسم کې لې د کیمرې په سترګه بتاو سخکاری د رنگ د پاره بیا یو باکس دی ډیزاین کړی دی دودھ پلای د ټیبل لاندې شي دغه ټری غونډه کې شیشه هم ښکاری خسته ښکاری بیا اکثر موږ پیسې ورکو نو لفافي ګورو کنه نو دا دومره خسته دی ډیزاین کړی دی اینڈ دی ریزنیبل پرایس کې بتاو سم ملاویږي آنلاین آرډر کوي شي او بیا د ناویانو د پاره مزدار هنګری هم جوړیږي دیکھو دلہن کے لیے چیزیں رکھو تو پھر سچ پیاری پیاری رکھو نا دا تابنده چې دی ماشاءالله کار دی د ټولو نه بهترین کار زبده مچې ټیلنٹ چې تاسو کې وی کنه هغه کله هم نه ختمیږي او خپل سکلز بار روباسه دامو وای چې خلک بس وی سپورٹ کرنے والے آپ کے گھر والے ہوتے ہیں چې کور نه ته سپورٹ ملو شي نو ډو اٹ تاسو خپل کار کوئ کتابونه ماشاءالله هغه لیکي لګیا دي او وای کنه روحانیت هغه خو ډیفینیټلی د مور د سایډ نه راغله بل دای چې شخصیت سړی څنګه وی هغه سایډ ته رجوع کیږي مونږ د بشرا فاروق بیبي په کتابونو هم خبرو کړې په دې باندې هم کتابونه لیکلي شوي دي د دې خپل کتابونه هم دي اور اسپیشلی ما خو چې بہن اور بیٹیوں پہ ہم بات کریں گے ماشاءاللہ چې کوم په دې باندې لیکلي شوي دي خو چونکې د ټایم دا کمې دی بشرا بیبي دا ډېر ظالم دی ماته پته ده دل چې غواړي چې موږ ډېر زیات خبرې وکړو ډېر زیات موږ تاسو سره ډېر څه وورو خو کمې ډېر زیات موږ سره نو بخښنه غواړم د هغې دپاره ټایم دپاره تامینده بہت شکریہ بیا به د یو بل پروګرام کې انشاءالله راغواړم لیکن جاتے جاتے ماں ہے تو ماں ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا سا میسج بھی بیٹیوں کے لیے کہ وہ اپنی ماں کو کس طرح خیال رکھے جو شائی بچے ہوتے ہیں یا جو نافرمان بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج بحیثیت ماں اور پھر آپ سے آخر میں کچھ سنیں گے. بچیوں کے لیے میرا میسج صرف یہی ہے کہ جو وقت آپ گزار رہی ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہ سمجھے وہ ایک تحفہ خداوندی ہے آپ کے لیے بالکل اس کے ایک ایک لمحے کو آپ یوٹیلائز کریں کیونکہ بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں او دا پښتاوه بیا ټول عمر وي د انسان پسې ډیره مننه کوم بشرا بیبي صبر آتا ہو رہا ہے پاخره کې یہ خواتین ہی کے حوالے سے چونکہ مدرز اور خواتین سے ڈاٹر سے جی راجہ تو یہ ایک لکھا ہے کہ زنانہ وار تھی سو دور تک لڑائی گئی مردانہ وار نہیں زنانہ وار تھی سو دور تک لڑائی گئی میں جیت جانے کو تھی سازشن ہرائی گئی ایسے ہی ہوتا ہے میں جیت جانے کو تھی یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کی میں جیت جانے کو تھی سازشن ہرائی گئی اور ہتھے کسی دل بے رحم کے چڑھائی گئی ہتھے کسی دل بے رحم کے چڑھائی گئی
सुमाल मुफ्त की मद में मेरी कमाई गई, वाह वाह वाह, सुमाल मुफ्त की मद में मेरी कमाई गई। और अगला शेर देखें कि हिसाब खुल्द चुकाना था इब्ने आदम को, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, इरशाद। हिसाब खुल्द चुकाना था इब्ने आदम को, तो मुझको राह गलत ही सदा दिखाई गई, तो मुझको राह गलत ही सदा दिखाई गई। और फरेबे जात में उलझा दिया गया मुझको, कहाँ थी मंजिलें और किस जगह पे लाई गई, अरे वाह, कहाँ थी मंजिलें और किस जगह पे लाई गई। और वफा के सीप में थी एक गोहरे यकता, हर लड़की बहुत कीमती होती है, वफा के सीप में थी एक गोहरे यकता, तो जानबूझ के कीमत मेरी घटाई गई, तो जानबूझ के कीमत मेरी घटाई गई। और जला के राख किया दश्ते बेवफाई में, जला के राख किया दश्ते बेवफाई में, कहाँ की खाक थी और किस जगह उड़ाई गई। वाह, बहुत ही आला। जला के राख किया दश्ते बेवफाई में, कहाँ की खाक थी और किस जगह उड़ाई गई। और शेर दिखे कि यजीद वक्त की बेअत से है तो इनकारी, दोबारा, यजीद वक्त की बेअत से है तो इनकारी, ये बात मुझको सरेदार थी बताई गई, वाह, ये बात मुझको सरेदार थी बताई गई। और जमाने वाले खुशी देख ना सके मेरी, ऐसा ही होता है, जमाने वाले खुशी देख ना सके मेरी, कि हंसते हंसते कई बार मैं रुलाई गई। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मदर्स डे। वेलकम यो ज़ले बैत वाई द ब्रेक में बस हर कले तासु गोरे खबर सा लाइव द पे खबर स्टूडियो ने जी और नन मुख सर मिलमाने च कम नास्ती तासु बकतली हुई दर प्रोग्राम पे ओपनिंग के माशाल्लाह तासु बगोरी शिदा से ग्लोइंग किट रागे मखामख अदीना से शेदेन अदीना हम यो कॉस्मेटिक ब्रांड दी जी चिपागे के मुख्तलिफ दागी प्रोडक्ट्स प्राते दी चाहे कि हेयर ऑयल हम दी, परफ्यूम हम दी, ग्लोइंग स्किन किट्स हम प्राते दी और हम डेर से दी ब्रांड से दिया तासु चेदे कते से बेसिकली सऊदी अरब और यूएई न दे बट पे खबर के हम माशाल्लाह से सऊदी अरब न दलता इजीली अवेलेबल हुई को हेयर ऑयल वाले परफ्यूम वाले ग्लोइंग किट अखले ददी ऑनर मुंगसरे नास्तियो ददी चिकम नूर मलगरी दागी मुंगसरा सिट्रो नावल मुंग से बचा से बराश दी ऑनर दी सीईओ दी मुंग वेलकम को पखैर आगले ډیر زیاته مینا مننه خوشاله اوسئ شکر الحمدلله ډیر خپل سات تیریږي تاسو څنګه الحمدلله مننه کو تاسو پر اتک باندې بیا موږ سره اسحاق خان دی اسحاق خان په خیر اغله ستړي مشي یو جهان مننه مینا شکریا تاسو یو جهان مننه چې مونږ تم ټیم راک چې مونږ د خیبر پښتونخوا سمره پښتني راو سره د خپل برانډ پروډکټ یو خې طریقې سره شیر ان شاء الله او موږ اوس په دې باندې خبرې کوو. اول خو موږ بس بچا لراج شو چې ادینا برانډ د سمره وخت نه دی ټیک شو او دا شروعات هم څنګه کړې دي او فرست راغلو آیل راغلو پرفیوم راغلو اینڈ گلوینګ کټس راغلو دا زمونږ په 2020 کې مونږ د دې تقریبا almost 5 years ago تقریبا 15 کال وشو پلانینګ د شپږو کال وشو چې پلانینګ ورته جوړ کړو بیا یو کال په دې باندې مونږ چې ټوټل ریسرچ وکړو بیا غم کله سٹارټ واغستو نو 15 کال وشو چې مونږ پهل هیر آیل سٹارټ کړو بیا ډیر یو ښه ریسپانس راغی او خلکو ډیر زیات خوښ کړل او تاسو ته پته ده چې په سعودي او دوبۍ کې د هغه ځای د اوبو د وجې د هیر فال ډیر زیات کیږي نو د هغې وجې نه مونږ هغه خلکو ته هیر فال لپاره خپل یو برانډ چې د ادینا هربل هیر آیل چې دا هربل آیل دی چې دا مونږ سٹارټ کړل او ډیر ښه ریزلټ نه بعد کې بیا مونږ ادینا 1 پرفیوم سٹارټ کو 2 3 4 او داسې پای په پورې لاړو د سړو زنانو دواړو بیا اوس وخت کې تقریبا چې بیا کله مونږ یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وشو چې مونږ په یو ای کې خپل د هغه ځای سیټ اپ سٹارټ کو تقریبا د هغه ځای برانچ بیا د هغې نه بعد کې مونږ اوس دارې تقریبا یو څو ورځې وشوې چې مونږ د دې ځای سٹارټ واخیستو په پېښور کې نو په یونیورسټي روډ باندې په خپل برانچ اوپننګ وکړو او اوس هم خپل یونیورسټي روډ باندې کوم ځای کې دی
یونیورسټي روډ د شیخ یاسین پلازا ورته وایي پلازا کې عبدالرو سټاپ سره اوکې عبدالرو سټاپ کوم چې عبدالرو بي ار ټي سټاپ نه دغه سره جی 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 اوکې اوکې یعنی دا چې خلک هغه شته غواړي ایزیلی هلته اپروچ کوي بیا هم هغې نه بعد کې یو آوټلیټ چې دی نو په ایچ بي کې کې ویستو او دې سره مو یو خاص سرپرایز خپلو پښتنو ته ورکړو د پېښور چې په دې کې مونږه یو ډېره غټه لکې ډرا راوړه چې څوک هم مونږه پراډکټ اخلي هغې ته مونږه پرې خپل کوپن ورکوو اچھا نو دا لکې ډرا خو به ډیفینټلی هسې هم چې د ډرا خبره وشي یا د فری کې د څه چلولو ذکر وشي که نه نو خلک بیا ځي او زما دا ما اورېدلي چې لکې ډرا کې زما په خیال ګاډی دی په دې کې زموږ سره درې ګاډي دي چې یک نه دو نه تین شو زموږ سره یو یارس چې کم فرست وینر ته به یارس مونږ ورکو او هغه هم زیرو چې خبره مونږ په اولنۍ چابي تاو کړې خپل شاپ ته م راوستې بیا ورپسې چنګان دی چې هغې پسې بیا الټو ده سوزاکي یعنی فرست سیکنډ تھرډ درې وینرز ته به درې خو دا درې واړه ګاډي چې دي دا به دوبۍ سعودي او پاکستان درې واړه کنټریز ته میلاویږي یو ملک ته به یو ګاډی د پېښور له خو د الټو نه دی ښه پاکستان نه دا به بیا مقابله کیږي خبره شک مې شو د سعودي له جوړه هغې ښې د دوبۍ له هغې ښې د زمونږ د پاکستان الټو د پکار نه دا به مقابله کیږي دا به مقابله کیږي دا به داسې مقابله وي چې زمونږ درې باکس لګېدلی د سعودي ځان له د دوبۍ ځان له او د پاکستان ځان له کله چې مونږ دا لکې ډرا کوو په هغه ټایم کې به مونږ د هر یو باکس نه یو کوپن راخلو درې کوپن یې راواغستې کم وینر رالل بیا به دا وړوکي باکس کې ور واچو د هغې نه به مونږ پیله راخلو چې چا راوختو که هغه د سعودي راوختو که د پاکستان راوختو که د دوبۍ راوخت نو هغوی ته به میلاویږي یارس پیله او بیا سیکنډ ته چنګان او دریم ته چې دی نو بس ګوره مزید ستاسو الله دې وکړي چې داسې وشي او دغه طریقې باندې وشي هغوی صاف شفاف طریقې باندې چوشي نو دا صرف زمونږ پیله ځل نه دی او دا به کله کېږي دا لکي ډرا به د کوم ډیټه پورې چې دی دا به دا به 30 اګست باندې مونږ 30 اګست پورې په 30 اګست او دا زمونږ پیله ځل نه دی دا تقریبا مونږه څه د پاسه کال وشو چې مونږ لکي ډرا ورکو او دا مونږ د خپل برانډ پروموټینګ دپاره کو پروموشن دپاره کو چې مطلب خلک راشي زمونږ پراډکټ واخلي او هغه مستقبل کې زمونږ پراډکټ استعمال کړو اویل باندې تاسو خبرو کا 1 2 چې کوم تاسو پرفیومز له نیمز ورکړي پاغي باندې خبرو شو ګلوینګ کټ لکه ډیفینټلی تاسو د زنانو هم چې د خیال ساتل دي ناٹ اونلی فار جست اونلی هیر اویل کې تاسو ګلوینګ کټ کې څه خصوصیات دي چې هغه یو فیمیل اټریکټ کولی شي خپل ځان زمونږ د ادینا برایټنینګ ګلو کټ چې دی په دې کې 15 پراډکټ دي چې په دې کې فیس واش دی فیس سکرب دی فیس ماسک په سکرین باندې ښکاري هغه دی هر څه خجي فیس ماسک دی او په دې کې زموږ سره سیرم دی او بیوټي کریم دی نو د فیس چې څه قسم مسلې وي هغه ټوله موږ دې کې راوړ کړی دی نو مطلب که چېرته آل ان ون دی د فیس چې څه قسم مسله وي هغه دې کې موږ راوړ کړی موږ کوشش دا کړی دی چې یو کټ کې مو ټول ښیسه راغونډه کړې ده چې یو کس زمونږ کټ واخلي نو هغه به انشاءالله مطمئن وي او تر اوسه پورې چې زمونږ څومره سیل شوی دی نو ریپیټ آرډر شروع شوي دي په پېښور کې او دا به پېښور کې موږ پیله لانچ کو او دې نه بعد کې سعودي کې نو اوس به انشاءالله یو ای کې لانچ اسحاق خان چې کله یو د بهر برانډ دلته راځي پېښور ته راځي او په پېښور کې هغه یوټیلایز کېږي هغې له شهرت هغه ټیک شو لږ ډیفیکلټ شي کله کله یو برانډ راسي چې هغه دومره یوز شوي خلک چې هغه د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي نو هغه ایزي وي د هغې دپاره دلته پېښور کې چې دوی راغلل نو د هغې هغه لوک آفټر ډیفینټلی تاسو کوئ لګیا یا شیزونه نو څنګه هینډل کوئ دا شی نه ماشاءالله ښه ریسپونس دی پېښور د خلکو نه چونکې دا تیر 5-6 سال نه دی لګیا دی په سعودي کې لکې ډرا په یو ای کې لکې ډرا نو هغه خلکو ډېر اصرار بنې اور بار بار په کمنټونو باندې میسیجونو باندې بیا که موږ راغلی پاکستان ته یا دی راغلی نو خلک به موږ سره مختلف ایونټونو کې ملوېدو چېرې تاسو دا برانډ بار نه پاکستان ته ولې نه راوړو نو بیا بار نه دې ته راوړن ډېره مشکله دي تاسو ته پته لري ټکسونه وي د دغو شیزونو تقریبا یو نیم کال مخکې د شاپ څه کوم دی شیخ یاسین کې نیولی و بند دکان باندې د میاشتې 4 نه 5 لک روپۍ د رینټ ورکړی دی نو د هغې ذمهواري تا سره یې وه او فاین که نو بند دکان باندې د یوې میاشتې تقریبا 4 نه 5 لک روپۍ رینټ بیا همداسې نور شیزونو که نه نو یو نیم کال دا دکان بند و یو نیم کال نه بعد اوس مو ریسنټلی اوپنینګ وکړ او بل پروډکټ په والے کې به زه یوه خبره دا وکړم
چې صحیح دی پاکستان کې هم ډېر شیزونه دي موږ د چا برانډ دغه نه کوم الله دغه وکړي چې ټول کامیاب شي صحیح. خو زمونږ کوم پروډکټ دا د امریکا لیپ نه چیک شوي دي دا د سعودي لیپ نه چیک شوي دي دا د یو ای لیپ نه چیک شوي هم دي په دې باندې ته زه اوس خبره کوم عموما چې کله موږ بهر 2 نمبري کولی نشو ټیک شو چې هغه جانون خلک دي او هغه جانون شیزونه غواړي ټیک شو خو چې کله بیا غسیز لږ پاکستان ته راشي نو دلته بیا ماشاءالله اوپنلی چې څه د زړه غواړي کوه نو آیا دا به اکچوال هماغه اوریجنل برانډ بدل ته راځي بالکل دا اکچوال هغه شیز دی د دې باقاعده مو سره د یو ای د سعودي د پاکستان باقاعده مو سره د دې سرټیفیکیټ سره دی دا شیز چینج کیږي نه دا چینج کولای نشي دا ویلې مینوفیکچر راځي دی نو زمونږ دا یو نیم کال ټیم څنګه چې دوی وي چې شاپ مونږ نیولې وو نو چې شاپ مونږ ونیو نو دا 3.5 لک یا 15 لک روپۍ چې کم رنټ مونږ ورکاو خو د دې وجه نم ورکاو چې دا یو خدا په پرند باندې زو چې دا نه مس نشي او دویم زمونږ پروډکټ زر راتلل نه نو ټیکسونو د وجه نه او د دې د وجه نه مطلب چې مطلب په دا باندې تقریبا د ګورنمنت سایډ 155% ټیکس دی نو مونږه داسې وکړو چې په بلک باندې راوستو خپل سامان هم ټول په بلک باندې راوړو او دلته مینوفیکچر وکړو ټول خو پروډکټ مونږ کوالټي کې څه کمپرومایز نه دی کړی څنګه چې مونږ په مارکیټینګ باندې کمپرومایز نه کوو نو داسې مونږ د پروډکټ په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوو ولې چې مونږ دا دونه پیسې لګوو او دا دومره خرچې کوو خو دې لپاره یې کوو که نه چې کسټمر مطمئن وي او هغه ترنه خوشحاله وي اچھا جی فی الحال دې وخت کې دا وایي چې ادینا برانډ چې کم دی چې تاسو انټروډوس کړی دی د 15 کالو نه پاکستان کې فرست ټایم هغه انټروډوس کیږي لانچ کیږي زه به دا وایم په هغې کې تاسو تره څلور پروډکټس دي ټیک شو نو آیا دا به نور هم چې دی د دې کې به ویرایټیز زیاتېږي د نورو شیزونو که نه دا به جسټ اونلی بیس هم دغې 4 تھنګز باندې دا د وخت سره موږ سیوا کوو لکه څنګه چې د ټولو نه اول هیر آیل یو پروډکټ و بیا ورپسې ادینا 15 قسم راغلل بیا ورپسې ګلوکیټ راغی نو دغه شانته کې موږ سوچ کړی دی چې د ټولو نه زیات ډیمانډ زه به دویم چې د څه شي راځي تاسو لا په دې 4 پروډکټس کې د زموږ بیسټ سیلر چې دی هغه هیر آیل دی او ګلوکیټ چې کوم زموږ برایټنینګ ګلوکیټ دی دا خو موږ و سټارټ کو دا خو و سټارټ شو خو د ټولو نه زیات ډیمانډ چې دی هغه زموږ د هیر آیل دی او بیا د پرفیومز کې بیا مختلف اگر چا خپل خوښه وي چې څنګه خوشبو د چا خوښیږي زما په خیال د یو ای ای اند سعودي عرب هغه اود والا چې کوم عربیک خوشبو وي هغې زیات خلک همداسې ده لکه څنګه هغې کې ډېر خلکو به زمونږ پروډکټ یوز کړي وي کوم چې یو ای کې یا سعودي کې پاتې کېږي نو هغوی دې پې ریویو هم پې راکړي دي مونږ ته څنګه چې هغوی ډېر زیات 4 یا 2 یا 5 یا 1 هر سړي خپله خوښه وي خوشبو خو زیات بیسټ سیلر کې په پرفیوم کې زمونږ بیا 2 چلیږي اچھا جی زه به تاسو نو سیو ته په بل کې تاسو دواړو نه دی عموما چې کله مونږ وګورو الله دې وکړي زموږ ملک هم دغه شان ښاد او آباد وي خلک هم دلته انویسټمنټ کوي لګاري ما ډېر کسان کتلي د هغې انویسټمنټ دپاره بهر ځای نه ځان دپاره سلیکټ کوي ټیک شو چې پاکستان کې ټیکسز زیات دي دا دي هغه دي دومره فایده مند دا شي نه وي تاسو چې دی یا دې ته هم چونکې دې دلته به لوک افټر کوي ستاسو شیزونه تاسو څنګه لکه د خلکو ډیمانډ د وجې نه که نه فیوچر څه بل څه راغو چېرې تاسو چې نه به زه دلته کې موف کوي او برانډ به زه تھرو آوټ دلته وي اصل کې د خپل وطن کې خپل وطن او خپله خاوره خپل اختیار نو خپل وطن هم ډېر خوښېږي چې په خپل وطن کې ښه انویسټمنټ وکړو خو لکه یو خو دای چې کله چې ته دلته کې ځان شو کې نو بیا درته ډېرې مسایل جوړېږي نو د دې وجې نه هغه انویسټر د دې وطن نه ډېر تښتي څنګه چې تا خبره وکړه او په بهر ملکونو کې انویسټمنټ کوي مونږ دا غواړو چې مونږ په خپل پروډکټ چې دی دا د دنیا هر یو ګوټ ته ورسوو او په هر ځای کې مونږ خپل آوټلیټ کولاو کو چې په هر چاته ایزیلی میلاو شي څنګه چې اسحاق بھائی خبر وکړه چې مونږ ته پاکستان د خلکو ډېر ډیمانډ چې مونږ ته دلته پروډکټ میلاو شي ادینا پرفیومز میلاو شي ادینا هیر آیل میلاو شي او اوس پکې ګلوکیټ راغی نو دا د دې خلکو ډیمانډ و د هغې د وجې نه مونږه پېښور کې خپل په خیبر پښتونخوا کې اول پرانیسته وکړه او چې دا راته اوس ووایه کټ چې کوم تاسو ګلو کټ دی یا ګلوینګ کټ دی ادینا والا چونکې زنانه اصلي بدنامې دي په دې سکن کیر او د شی نه باندې سړي د دې نه زیات دي ټیک شو لکه آی د سړو سلونز چې دي هغه په ډبل ټریپل باندې دي نو آیا دا فوکس صرف د زنانو دپاره دی که نارینو دپاره هم په دې کې څه خصوصي رعایت شوی دی د بریک نه پس په دې جواب راکړئ صحیح شو جي دما والا ګرانو کتونکو پس د هغې بیا راځو
ویلکم ویورز، خوش آمدید. یو ځل بیا د تبایلو خیبر سهار کې هرکلی تاسو پرې خبر نه ګورئ جي. ادینا برانډ موږ سره دی او د ادینا برانډ چې کوم اونر دی هم موږ سره، سید بچا صاحب هم موږ سره دی او دلته چې د هغې بزنس به کیری آن کوي جي. اسحاق خان موږ سره هم ناست دی. ادینا څنګه تاسو پته چې دی وایي چې د 5 کالو نه ماشاءالله دی دا برانډ انټروډیوس شوی دی مارکیټ کې. فرست از چې هیر آیل او دا زه هم اوس ګورم چې هیر آیل دومره د کمال دی چې د 5 کالو نه سروایو کوي لګیا دی. انټل هغه روان دي وسرې وسرې کټ چې کوم ګلوینګ کټ هم دی، پرفیوم هم دی. ما د سړو خبره تاسو نه کړې وه چې د سړو دپاره چونکې اوس خو سړي چې راسه وایي ولې د سړو زړه نه وي، مخکې به خلک وایي چې د زنانو زړه نه وي، اوس سړي هم وایي. نو دا خوبصورتي تاج به صرف ښځو له په سره وی که نه سړو له هم شته؟ نه اوس خو مونږ سړو باندې فوکس زیات دی، په ښځو کم دی. وګوره مګه خبره شوه که نه. او دا هیر آیل هم زما ښه زیات د سړو په کارېږي، ولې چې سړو نه نواز شریف سټایل جوړ شوي. هیر آیل زمونږ زیاتتر کسټمر چې دي په سعودي جنکۍ دي، فیمیلز کې. سعودي عرب چې کم سعودي جنکۍ دي هغه ځای زمونږ زیات کسټمر دي. اوس په ګلوکیټ باندې نو مونږه میل فیمیل دواړو دپاره الګ الګ ځان ته جوړ کړي دي. نو میل لپاره ځان لري او فیمیلز دپاره ځان لري. نو دواړه بهترین دي. څوک هم خپل سیم فارموله ده، صرف د میل چې دی هغه بیل دی، هغې کې به لغوندې اکارډنګ ټو د هغې سکن به څه ناسب د هغوی مناسبت مونږ کار کړی دی کې فارموله کې، او د فیمیل دپاره ځان له مونږ کړی. نو دا خو د هر چا ارمان وي چې زما پیس خوي هغه مطلب کم از کم ګلو دی کوي، کلیر دی وي. نو دې دپاره مس مونږ کوشش کړی یو ډېر ښه ګلوکیټ دی چې کله هم څوک استعمال کړي انشاءالله ډېر به مطمئن وي، فایده به ورته رسېږي. دا راته وایي خپله تاسو یوز کوئ او څه زیات تاسو په دې خپل پروډکټ کې یعنې ماشاءالله 4 پروډکټ آلموسټ تاسو انټروډیوس کړه بازار کې، دې کې ستاسو د ټولو نه زیات فیوریټ څه دي او څه زیات یوز کوئ؟ هیر آیل زه ډېر یوز کوم. ښه شوقي یم د خپل پروډکټ کې هیر آیل شو یا پرفیوم شو. پرفیوم خو د هر چا د استعمال مطلب کور نه بهر ته وځي او که د گاډي نه کوزیږي نو هغه خو موږ سعودي کې وخت تېر کړی. او ګلوکیټ خو زموږ اوس دا یو څو ورځې وشوې، میاشتې هم لا نه ده پوره شوې چې موږ لانچ کړی. نو دا هم یوز کوو، ورسره ټول پروډکټ یوز کوو، ډېر خوندور دي. خوندور دي جی. اسحاق خان د پېښور خلک هر یو څیز ماشاءالله فالو کوي، ټیک شو، او خوشحالېږي چې کله پېښور ته نوي نوي شیزونه راځي. ډو یو تھنک چې ماشاءالله څومره دي کاروبار هلته په سعودي او په دوبۍ کې روان دی، هغه شان فیډبیک به دلته د پېښور نه هم ورته ملاوېږي. او ما اورېدلي افریدیان ګورې ډېر تکړه په بزنس کې. افریدیون جی جی الحمدلله مو ته ښه ریسپانس روان دی چې چونکې چې مو شیخ یاسین والا څنګه اوپننګ وشو هغې نه بعد مو ډایرکټ په بلې هفتې کې مونږ په ایچ بي کې وکړو. نو دې وجې نه وکړه چې مو ته ریسپانس ښه میلاو شو. اوس نیکسټ ویک کې مو چې دی نو مردان کې یو غټ ځای نیولی دی الحمدلله په دې مین کالج چوک نه څه دی دغه طرف ته راځئ موټروې طرف ته دا څومره برینډونه دي په دې کې ډېر غټ ځای مې نیولی دی ډبل چات دی. نو انشاءالله مردان دی، بیا ورپسې سوات دی، داسې ځا ورپسې مخکې انشاءالله العزیز. لکه بیا پسې ځه تروپر وایي ځه پسې. او بل لکه زه مطلب دا چې منګورې ته لاړ شه، ایگزیکټلی دغه ته لاړ شه، تیملګرې ته اسلام آباد ته ډیفینیټلی ماشاءالله پاکستان کې پوره چې څومره ښارونه دي ضلعې دي ښارونو تاسو هغې کې د خپل برانډ چې دی انټروډیوس کول غواړئ. ښه دا قراندازۍ راته ووایې چې دا پر خریدارۍ به دي کوپن هلته فل کوي او باکس ته به یې چې کنه دا به د اګست د میاشتې نه شروع کېږي. دا داسې ده چې څوک هم راشي زمونږ شاپ ته او هغه چې څه قسم پروډکټ واخلي هغه له مونږ پري کوپن ورکوو. اچھا جی. د کوپن مونږ د چا نه پیسې نه اخلو. مونږ څنګه چې هغه ځان ته یو پروډکټ واخیستو او هغه لمونږ پرې کوپن ورکو، هغه خپل نوم نمبر ولیږي، زمونږ لکی ډرا بوکس لګېدلی او هغه بوکس کې هغه خپل کوپن ور واچوي. نو په 30 اګست باندې به انشاءالله زمونږ لکی ډرا وي. نو څنګه چې تاسو ته ما ووي چې په هغې کې 3 ګاډي دي، نو د مختلفو خلکو ته به او دې نه علاوه کیش پرایز هم دغه ما وایي چې صرف ګاډي تاسو یې ښودلې دي که نه نور چې کوم هغه 4th 5th 6th پوزیشن څوک راځي یا د هغې دپاره؟ هغې کې زموږ سره 10 وینر به د سعودي عرب نه راځي، 10 به د دوبۍ نه او 10 به د پاکستان نه، او هر یو وینرز ته د 30 وینرز ته به 50,000 روپۍ هم وي. اوکې لکه دغه چې کوم ګټي ګاډي ماډي په خپل ځای هغې نه علاوه کیش به هم اخلي، د پټرولو خرچ هم ورسره کوي د 3 میاشتو لپاره. نو بس هغه خو ورته نوي ګاډي م اخیستې دي، آیل چینج هم ورته زما په خیال 1 year پرې دي. بیا خو بس بیا څه غواړې د الله تعالی؟ سروس فری دی. سروس یې فری دی. سروس نوي برانډ نیو ګاډي هغه دومره سروس غواړي نه که نه غواړي لازم آیل چینج غواړي 5000 باندې 10,000 کیلومتر باندې هغه نورمال ته چینج کې
25-30,000 روپۍ د نوې ګاډي Exactly نو هغه یو کال مو فری کړي ورته ډیر ښه جي ماشاءالله دا کوالټیز هم ماشاءالله زه به وایم چې د شپږو کال اسې یو سیز مارکیټ ته راشي او هغه خو نه چلیږي نو هغه ودین یو ایر کې دننه دننه هغه بند شي سټاپ شي او بیا ماشاءالله تاسو د سعودي او د دوبۍ نه سټارټ نه کسان خاص په پروډکټس باندې کمپرومایز نه کوي کوالټي باندې مونږ کمپرومایز نه کوو بالکل نه په کوالټي باندې کمپرومایز کوو نه په مارکیټینګ باندې کمپرومایز کوو لکه داسې کوم مارکیټینګ لیول سره وګوري نو مونږ په یو ای کې چې د خپل د دې لوګو مونږ افغانستان ټیم هم سپانسر کړی نو ټول سټیډیم هم سپانسر کړی مونږ په مارکیټینګ باندې هم کمپرومایز نه کوو خو په کوالټي زمونږ مین چیز دی چې اوس ته یو پروډکټ واخلي او سبا دې ته مطمئن نه یې نو سبا به ته زما کسټمر خو جوړ نه شي کنه نو که مونږ دا ډرا ورکو نو د دې وجې نه ورکو کیدای شي چې په دې کې 50% زما کسټمر راشي او 50% د لکی ډرا په وجه راشي خو په دې کې به بیا آینده وخت کې دا زما کسټمر جوړ شي دا کم چې 50% دی په دې کې به دا 30% چې کوم دی دا به زما د پروډکټ کسټمر وي نو موږ دا سوچ کړی او د دې لپاره مستقبل له ښه کوالټي ورکړې ده چې مطلب کوالټي باندې موږ څه کمپرومایز نشته پلس د لکه ډرا خبره تاسو کنه دا به جست اونلی فور د 30 اگست پورې وي هغې نه پس بیا دا قسم اکټیویټیز نشته بیا به سمپل راځي خریداري به کوي اینډ بس بل به کلیر کوي او بس خبره ختمه بالکل دلته د پېښور چې څومره خلک دي یا که د سعودي دي یا که د دوبۍ دي آلریډي هغوی سره زمونږ لوکیشن شته هم که څوک هم ګوګل میپ کې ادینا پرفیوم شاپ لیکي ډایرکټ ورته زمونږ لوکیشن راځي چې په کوم ځای کې زمونږ آوټلیټ دي په کوم ځای کې زمونږ شاپ دي یا که دې نه علاوه موږ ډېر اسانه کړې ده نن سبا دور داسې دی چې ټول آنلاین او د کور نه اول زه د کور نه بس دویم چې ځان ته څه اډر کم کور ته اراده راوړي هر سړی هم دا کوشش کوي نو هغې لپاره مو د آنلاین ویب سایټ ورکړی د ویب سایټ په ذریعه باندې هغوی ځان ته ډېر ایزیلی اډر هم کولی شي او په لکی ډرا کې هم شاملېدی شي ویب سایټ باندې هم ویب سایټ باندې چې څوک اډر وکړي هغه ته 24 اورز کې مونږه د هغه واتساپ نمبر چې کوم وي هغه ته مونږ هغه واتساپ په نمبر باندې باقاعده زموږ ټیم ناست دي هغه ته ویډیو ورلېږي د هغه د کوپن چې مونږ باکس ته ور واچو اوکې زبردست یعنی دا فیسیلیټي صرف هغه فزیکلی تګ والا کسانو دپاره نه ده چې کوم آنلاین هغې اخلي نو هلته به هم د هغې د نوم چې دی کوپن چې دی به فل کېږي او هغه به اچولی کېږي نو چلو لیټس هوپ فار د بیسټ الله دې وکړي چې دغه قراندازۍ کې دې شریک شي قراندازي سمثینګ ایلس په یو هغوی قسمت باندې ډیپینډ کوي یو برانډ دی ادینا برانډ انټروډوس شوی دی او زه به دویم چې تاسو په پېښور کې پاکستان کې ستاسو دپاره فرسټ ټایم انټروډوس کېږي نو په پېښور کې بیا تاسو مردان صوابۍ او داسې ورپسې سوات او اسلام آباد تاسو یاد کړو نو ایم شور چې کوم کسان غواړي یا هغه وود لور چې کوم کسان وي چې هغې هغه پرفیوم چې د هغه زیات لکې نو د هغې دپاره یو بهترینه موقع ده اکثر دلته موږ ته دا شی نه میلاویږي بټ هغه فیک وي اوریجنل اتنټیک شیز موږ ته نه میلاویږي د بهر نه راغوښتل چې ټیکس سپیشي یا څوک روړي یا نه روړي دغه مسله شي دې وجې نه خو موږ کوشش دا کوو چې هر ځای کې خپل آوټلیټ وباسو مارکیټ کې زموږ نه دومره ډیمانډ دی چې هر دویم کس وایي چې کوم کاسمیټک شاپ دی د چا هغه وایي چې موږ ته دا پروډکټ راکړئ ځکه چې په مارکیټ کې آلریډي خلک تپوس کوي چې ادینا هیر آیل درسره شته یا چاته وایي چې ادینا پرفیوم درسره شته نو هغوی بیا موږ پورې راشي موږ ته ووایي چې مطلب دا موږ ته راکړئ موږ د دې وجې نه ورکوو مارکیټ کې چې بیا پسې سبا له پیک راوځي کافي بس بیا ډېره زیاته شي نو موږ هر ځای کې خپل آوټلیټ وباسو بس دا مو کوشش کړی دی اوکې صحیح ده آنلاین خو د ادینا په نوم باندې دی آنلاین ادینا پرفیومز ډاټ کام زموږ انسټاګرام هم شته فیسبوک هم شته او ټیک ټاک هم شته په ټیک ټاک باندې او په ټیک ټاک باندې نن سبا ټیک ټاک باندې خلک ښه مارکیټینګ خو ټیک ټاک زبردست د بزنس کسانو لپاره چې څوک آنلاین بزنس یې لپاره یو ډېره ښه فیسیلیټي ده ماشاءالله دا ټیک شو تاسو خپله یې د کوم ځای زه یم بیسک د دیر او اوسېږو چارسده کې او تېر شوي 10 کالو نه سعودي عرب یې د دیر اوسېږي چارسده کې او هلته بیسک د دیر یو خو لکه ژوندم ټول چارسده نو چې یې د دیر نو زمونږ چارسده کې څه کوئ مونږ ستاسو چارسده کې وایو ژوند کوو ځکه وایو چې تېر شوي زما پیدایش هم د چارسدې دی ټیک خبرونه به هم تاسو ته اندازه لګي زما پیدایش هم د چارسدې دی خو لکه خپل وطن خو څوک نشي هېرولی خپل وطن او ګل وطن نو هغه مو وطن دی او چارسده مو علاقه ده او د مزدورۍ ځای هم سعودي او دوبۍ دی دا راته په بزنس کې سپورټ ډېر مهم وي ټیک شو چې څوک هم بزنس کوي نو هغې ته د سپورټ ضرورت وي ستاسو هغه بیک بون په سپورټ کې په بزنس کې څوک دي څوک هم زیات سپورټ کوي رونه مې دي کشران دي رانه او زه به دا ووایم چې ډېر قابلان دي
او هر یو کس خپل کوشش کوي خپل مهنت کوي پرنټ باندې ادینا د خو دې نه بیک باندې زموږ ډېر ښه روزګارونه دي ادینا باره کې ووایه ادینا دا د سلیکشن پروډکټ نیم دا د چا دی نو ما خو چېرته سوشل میډیا نه دي ویلي دا مې اصل کې د لور نوم دی ښه ماشاءالله نو هغه نوم د لورکۍ په نوم باندې ما وایي چې زه یو خپل برانډ وباسم نو ادینا مې د لور نوم دی ادینا هم د لور نوم نو بیک بون چې دي زما ورونه دي او هغوی ډېر کوشش کوي ډېر محنتیان دي نو هغوی په وجه باندې دې مقام کې یو ماشاءالله نو سو الته یو UAE کې کوي څوک سعودي کې لوک افټر کوي اینڈ ډیفینیټلی تاسو خپل دلته راغلی ما عموما کتلی دي اسحاق صاحب چې افریدیان په بزنس کولو کې ډېر تکړه دي او هغوی د نوکریان او دا شي نه خوښي هغوی بزنس مایند کسان وي که نه نو د دې خو بیخي د افریدیانو هغه مایند یې اخیستی دی تاسو ورته څه مشورې په دې کې ورکوئ کنات نو مونږ خو داسې څه ملګرتیا دی سره 2017 نه ښه ډېر زړه او دی په سعودي کې او زه په دوبۍ کې نو مونږ د سوشل میډیا په ترو سره دوستانه جوړه شوي دي زه خپل هم سوشل میډیا انفلوئنسر یم نو موږ په فیسبوک باندې ویډیوګانې جوړولې زه ښه دی چې سړي هم یو بل سره ملګري شي عموما خو زه ګورم ښځو پسې راخطا وي ښځې خو زمونږ دوره قسمت نشته چې ښځې ملګري عموما تاسو به کتلي مسکه که نه وایي دغه اسلام اجازه درکړی مطلب دا نه چې ته ورته بسم الله بسم الله خو ما دا خبره مې ځکه وایي چې اکثر په فیسبوک او سوشل میډیا باندې جینکۍ او هلکان ملګري شي یو بل پسې که نه نو تاسو چلو ښه د هلکان دا هم ډېره ښه ده چې پاکستانو پسې امریکنې راځي نو زمونږ ملګرتیا شوه نو بس بیا دلته کې روزګار و زه هم په UAE کې وم نو د بیا الحمدلله خپل برانډ لانچ کړ د ادینا ما هلته UAE کې خپل برانډ لانچ کړ بیسټر په نامې باندې د کپړو والا یو غټ برانډ دی الحمدلله یو 25 کسان راسره کار کوي او دین علاوه د ګاډو شوروم دی 555 په نامې باندې او اوس مې دلته کې یونیورسټي روډ باندې بلیکس مارکیټینګ ایجنسي کولاو کړې دلته کې سره 15-20 کسان کار کوي نو مونږ ملګریتان دی او د ادینا او د ټول د شیزونو مو سره مخکې وړو اوکې یعنی ستاسو د دې بیس چې دی هغه سعودي دی ستاسو چې دی هغه دوبۍ ده خو ماشاءالله بزنس مین تاسو هم یې بزنس مین تاسو هم یو بل سپورټ کوئ په بزنس کې وروڼه یم لکه زه غواړم چې په بزنس کې ځینې سچویشن داسې حالات په دوبۍ او سعودي کې سپیشلی داسې یو سچویشن راغلی و د پاکستانیانو دپاره د بزنس پوینټ اف ویو سره یاد دی سعید باچا چې هغه بزنس لاس کې روان و د زیاترو کسانو او داسې کله چې کرونا دوران خبره کوي بالکل کرونا نه پس هم داسې مشو کرونا نه پس داسې چې لږ زمونږ د بزنس باندې څه اثر نه و پرې وتلی خو چونکې زمونږ ویزې بندې دي نو هغه د وجې نه اوس لکه زه غواړم زه خپل بیسټلر ته پېښور نه ټیلران بوځم هلته خو نه ملوي ویزې بندې شوي ویزې بندې دي هغه وجې نه زمونږ کار باندې لږ اثر پرې وتلی دی هغه رسټورنټ ولري که کپړو ولري مختلف اوس هم بندې دي لا ویزې اوکې ټیک شو اچھا جی موږ اوس راشو چونکه ټایم کم دی نو موږ به بل هیر اویل باندې راشو هیر اویل کوالټیز راته ووایه چې دا هغه خشکي لرې کوي دا گروث هیر گروث دپاره دي دا هغه دوم وایي بال هغه ډرای هیر دپاره دي د دې سپیشلیټي څه ده زموږ هیر آیل چې دي څنګه چې تاسو ته ما وایي چې دوبۍ سعودي کې دا ډېره غټه مسله وه هیر فال ځکه چې هغه اوبه مالګیجې نه دي نو دا چې د چا ویښته غورځېږي او ویښتو کې دا مسله وي چې غورځېږي یا خشکي وي ورکې یا کمزوري وي یا هغه ویښته ډېر زیات خړ شوي وي نور یا وغیره دوړو وهلي وي که نه نو دا مسلې ډېرې زیاتې وې زمونږ او هلته نو هغې دپاره ډېر بهترین دي او په ذمهوارۍ سره مونږ ورکوو په خپل مارکیټ کې چې داسې به اکثر سعودي کې به چې مونږ ورکول نو چا به وی پهله چې مونږ سټارټینګ واخیستو نو اکثر به خلک وی چې مطلب دا به کار کوي که به نه کوي نو مونږ به ورته باقاعده د دې ذمهواري ویله چې دا تاسو ته مونږ په ذمهوارۍ باندې درکوو انشاءالله بیا د نه بعد کې زمونږ پرفیومز دي چې هغه هم ښه لانګ لاسټینګ دي 24 هاورز مونږ ورکوو او بیا د موسمه پورې ده او د هغې سپیشلیټي څه ده هغه اود بیس ته که نه هغه نارمل چې کوم هغه پرفیومز خوشبویانې داسې شی لکه څنګه چې دا ادینا ون دی نو دې ته هغه فرانسیزیز وایي هغه کې هغه شان خوشبو ده چې کومه لږه تیزه وي او خلک خوښوي چې یار محفل باندې ورشم او هر ځای ته بس خوشبو ورسي بیا ورپسې مطلب لږه داسې موږ ډیم کړې ده چې ادینا 2 چې کومه ده بیا ورپسې 3 چې ده نو میل فیمیل دواړه یوز کولی شي نن سبا ټول داسې بیا چې پور چې کوم دی چې کوم اود یا دی دا زمونږ پور چې دی دا اود کې ده چې کوم خلک اود خوښوي او ادینا 5 چې کوم مونږ بیا لاسټ کې لانچ کړو نو دام فرانسیزیز ده داسې اوکې زبردست ماشاءالله
بیسٹ وشز دي تاسو لپاره څنګه چې تاسو په هغه ځایونو کې کامیاب الله وکړي چې پاکستان کې هم تاسو ته همدغه شانتي فیډبیک ملو شي ډیره زیاته مننه څه وایي په اخره کې بس صرف دا چې څومره پښتانه دي یو بل د سپورټ کی یو بل خپې و خل دي پرېږدي یو بل د سپورټ کی که نن زه په څه مقام باندې هم د دې خلکو په وجه که نن ما سره پیسه دا زما کمپنیانې دي هم د دې خلکو په وجه باندې نو زه د ټول اول ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې که دا برانډ کوم دې مقام ته رسېدلی دی نو دې خلکو سپورټ کړي وو نو زه صرف دغه خپل د سعودي او دوبۍ اوس په سره پاکستان د دې خلکو ډېره زیاته شکریا او ډېره مننه چې زمونږ پروډکټ یې خوښ کړي او د خپل ځان او د خپل ځان لپاره د بزنس کوشش کوي ډېره زیاته مننه او شکریا چې تاسو راغلی اسحاق صاحب څه وایي په تلو کې وړو کې غونډه کې میسج زه به دا ویم چې ټولو پښتنو ډېره زړه شکریا ده کوم په هر فیلډ کې موږ سپورټ کړي نو انشاءالله موږ به دیو مایوسه کوم نه موږ به سپورټ کوم او موږ یو عرض دی څومره زمونږ مشران دي چې خپلو ماشومانو باندې تعلیم او تعلیم سره تربیت او بزنس او بل نوکري نه یې وساتي بل نوکري ډېره سخته ده دا زمونږ 2009 نه موږ بار ملک کې نوکریانې وکړي او اوس الحمدلله خپل کاروبار دی نو خپل کاروبار یو خپل خواندي نو بچپنه نه خپلو بچو ته دا شیز ګروت وښیو چې بزنس نوټ اون جاب صرف ټماټر پیاز راوړی کور ته او بزنس داسې د خاندانونه ساتي ډېره زیاته مننه شکریا جی اینڈ ګران لیدونکو ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه دا د خیبر سال لایف تاسو کتل انشاءالله چې ژوند خیر وي نو انشاءالله او سوري شاداب آی فورګیټ یو I'm sorry زه یو شارټ وزټ چې د کچن ته کوم ځکه چې شاداب نن دومره ملمانو چې لکه بیخي هغه ماته ټایم نه ملاوېدلو بټ ګران لیدونکو ماشاءالله مینګو کسټرډ اینډ چکن نهاري چنا چاټ زه به دغه سایډ ته راشم چې زموږ صحیح شارټ جوړ شي یو نو سمټایمز مسرت شاین شارټ جوړ شي وچ از ناٹ ګډ الویز چنې وګسکم سوري تاسو بس شو خدمت به تاسو ته افر کوم بس د زما ذمہواری وي زه اول د مرګ نه زه اول ځکه ټیسټ کوم زه مې ملماني دی خوا دی خوا نشي که نه د شاداب زبردست بہت ہی زبردست بنے گی اینڈ سیکنڈ اسپون مزدار چنا چاٹ زمونږ سکو جی زما فیوریټ جی مینګو کسټرډ دا به څوک خوري شادابه دا تاسو لپاره سپیشل نه به زه راغلی ورکوم خولې دل والې ها یاره دې کې مسله ده دا د بل څوک نه خوري دې کې لکه داسې فیل کېږي چې دې کې څه اچولي دي که نه صحیح نه ښایي که نه دا د څوک نه خوري دا خیر مطلب ما د ډاکټر وی ته خوړی شي بټ نور څوک نه خوري انیویز ویل ډن شاداب زبردست سوري چې زه ستا کچن ته رانغلم لږ ټایم ماله داسې و نو بخښنه پریزنټیشن وګورئ ګارنشینګ وګورئ وی اول سترګې خوراک کوي بیا خوله خوراک کوي چې په سترګو تاته یو څیز ښه ولګي نو ام شور چې به ستا خولې باندې هم ښه لګي تھینک یو سو مچ اینډ ګډ لک ماشاءالله ښایسته خوراکۍ دپاره میلمنو نه ډېره زیاته مننه اینډ لیدونکو انشاءالله چې ژوند دي بل هفته بیا حاضرېږم ټل دین بای بای الله حافظ